الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गुनाहों से बचते रहो ए इंसान, गुनाहों से बचते रहो ए इंसान, वरना बाद मौत तुम सज़ा पाओगे। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खां की अपनी फितरत से न नूरी है न नारी। टोल पमीन मोहब्बत पर शौक़ सरे उज़ल दरूद शरीफ हुआए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ज़माद इस्लाम खुगो मुसलमानानो सामीन हज़ारातो, अल्लाह जल्ल जलालहू पमंग और तासो बांधी मुबारक औरज़ शपे रावस्ती दी चे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पशमार दे यौसोर ज़ुबाद द रमज़ानुल मुबारक आगा द रहमतुनु द बरकतुनु नडक मिया शुरू की दो वालादा। रमज़ानुल मुबारक द इस्लामी काल नहमा मशहूरा और मारूफ़ मियाश दा प पुख्तो की वर्त द रोजी मियाश वैले कीगी और रोजा प अरकानु द इस्लाम की और रुकन दे और द टोलो इबादातो दरवाज़ा दा और द मियाश उम्मती मुस्लिम द पारा द अल्लाह ल तरफ दलवे एहसान और इनाम मियाश्ता और द मियाश द मुसलमानानु द पारा द मग़फ़िरत और द रहमत मियाश्ता। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दे का खल्को त द रमज़ानुल मुबारक अहमियत और फ़जीलत मालूम शी नुज़मा उम्मत बतमन्ना उकड़ी ची काश टूल काल रमज़ान मुबारक वे ज़का ची द रोज़ादार खूब प इबादत की हिसाबी की और साई प तस्बीह की हिसाबी की और अमल द दो चंदा लिखले की नो चाची द रमज़ान मुबारक रोज़ा उनी वाला द अवलना तर आखिर पूरी नो पाक अल्लाह बद द टोल गुनाहों मुआफ़ की और द गुनाहों न पैदा से पाक की लकदा ओस ताज़ा द मोर न पैदा शवे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी तवज्जो पदी मियाश की खपलो बंदगानो तरफ त फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल रहमतुना रा नाजिलवी, दुआगानी क़बलई गुनाहुना माफ़ कई और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू द खपलो बंदगानो द पारा द बखनी
او د مغفرت بهاني لټي او پدې میاشت کې یو عمل نفل په فرض باندې او فرض په اویاو باندې الله پاک بدلئی چې پدې میاشت کې اولنۍ لس ورځې دا د رحمت ورځې دي ورپسې دویمې لس ورځې دا د مغفرت ورځې دي اخرنۍ لس ورځې شپې دا د جهنم نه د نجات د جهنم نه د بری کېدو ورځې شپې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې رجب دا زما د امت میاشتا او دی میاشت په نورو میاشتو باندې داسې فضیلت حاصل دی لکه څنګه چې زما امت ته په نورو امتونو باندې فضیلت حاصل تاسو اوریدلی دي چې د قیامت په ورځ باندې رسول الله مبارک فرمایي په ټولو امتونو باندې جنت تر هغه پورې حرام دی تر څو پورې د جناب محمد رسول الله دا اخیری امت په جنت کې داخل شوی دی دغه شان رسول الله مبارک فرمایي چې د شعبان میاشت دا زما میاشت او په دې میاشت کې په نورو میاشتو باندې دې میاشت داسې فضیلت حاصل دی لکه ماته چې په تمامو انبیاء باندې فضیلت حاصل ټول انبیاء را جمع شي زمنګ پیغمبر جناب محمد رسول الله مقام ته نشي رسید رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ تمام انبیاء باندې جنت حرام دی تر څو پورې محمد رسول الله اول جنت کې داخل شوی نه نو امتم اعلی پیغمبرم اعلی کتابم اعلی الله رب العزت څومره لوی احسانات او انعامات کړی دي رسول الله مبارک فرمایي چې بیا د رمضان المبارک میاشت دا د الله میاشت او دی میاشت په نورو میاشتو باندې داسې فضیلت حاصل لې لکه په تمام مخلوقاتو باندې چې الله ته څنګه فضیلت حاصل سړی سوچو کی چې دا څومره مبارکه میاشت څومره بختوره میاشت څومره موږ او تاسو خوش قسمت ای بختوري چې الله رب العزت داسې میاشت په موږ او تاسو باندې راوستا الله دې نصیب کی الله دې داسې مبارکه میاشت بار بار زمونږ او تاسو په زندګیانو کې راوستل کی چې په کومه میاشت کې یو عمل نفل په فرض بدلېږي فرض یو په او یو په فرض بدلېږي او د الله خصوصي توجه خپل بندگانو طرف ته کیږي نو اوس تاسو نه تاسو کوم چې ته په دنیا کې چاله لاړ شي او هغه ته توجه در نه کی نو ته به څومره خفه کیږي ته د هغې نه یو مطالبه کې ته هغې ته متوجه او هغه ته توجه در نه کی تا باندې اډولا غم غرض ونه ساتي نو خلک سوي ته دومره لوی سړی شوي زه دومره تاله رالم دومره مې تاله وخت درک دومره حیثیت او درجه مې درکړه او تا ما باندې اډوله غم غرض ونه ساته تا اډوله ما ته توجه را نه کړه نو رسول الله مبارک فرمایي چې په دې میاشت کې الله خصوصي توجه خپل بندگانو ته فرمایي اوس په دې میاشت کې دغه بندگان الله طرف ته متوجي نشي نو الله سره بے وفایي شو کړ د دینه بلا د هلاکت خبره د تباہی خبره د نقصان خبره بلا کم کې دي رمضان المبارک خکل میاشت برکتونو نډک میاشت وې د قیامت په ورځ به یو انسان د الله په حضور کې به پتا سي حال کې راوستل شي چې فرشتي به وਹੀ
وهل باور کوي دغه انسان دغه سړی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فنا ګوري. رسول الله مبارک به تپوس کوي چې د څه داسې ګناه کوله چې د هغه ګناه د وجې دا په داسې عذاب کې مبتلا. فرشتي ورته وایي یا رسول الله په د باندې د رمضان المبارک میاشت راله او په هغه مبارک میاشت کې به هم د الله نافرمانی کوله، ګناهونه به کول، لیکن بیا به هم رسول الله مبارک د د دپاره د سفارش یو ذریعه جوړیږي، سفارش کول بغواړي. نو فرشتي به رسول الله مبارک ته عرض کوي چې یا رسول الله تاسو خو د د دپاره سفارش کوئ، خو لیکن په د باندې د رمضان المبارک د میاشتې دعوه ده چې د رمضان ښکلې میاشت په ده راله او د په دې میاشت کې د الله نافرماني وکړي، ګناهونه کول، دغه میاشت په غفلت سره دنه تېره شوه. نو یا رسول الله په د باندې د رمضان مبارک د میاشتې دعوه ده. الله رسول څه فرمایي؟ وی ها وی په چا باندې چې د رمضان مبارک د میاشتې دعوی زه د هغه نه بر یم، د هغې نه بعد دغه سړی به ونیولی شي په وهلو وهلو به جهنم ته داخل کړي. الله دې موږ ته فنا راکړي. نو زما محترمو، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د رسول الله مبارک ارشاد دی چا چې د رمضان المبارک یو روزه وخوړله غیر رمضان که ټول عمر دا روزي ونیسي د دې روزي بدله نشي ادا کولی. که ټول عمر روزي ونیسي بغیر د عذر نه، بغیر د شرعي عذر نه، چا یو روزه د رمضان المبارک وخوړه غیر رمضان که دا ټول عمر روزي ونیسي نو دا د هغې روزي بدله نشي پوره کولی. نو دا د برکتونو نه ډکه میاشت، دا د رحمت میاشت، دا د مغفرت میاشت، دا د جهنم نه د بری کېدو میاشت رمضان. روجا سوځولو ته وایي، ګناهونه معاف کوي، ګناهونه ورسره الله سوځوي، ختموي. نو په چا باندې دغه میاشت راشي او په دې میاشت کې د دې انسان بخنه ونشي، مغفرت ونشي، نو رسول الله مبارک یو ورځ منبر باندې تشریف فرما کېده. نو چې کله په اولنۍ پوړۍ باندې قدم کېښوستو نو وی فرمایل آمین، کله په دویمې پوړۍ باندې قدم کېښوستو وی فرمایل آمین، کله په درېیمه پوړۍ باندې قدم کېښوستو وی فرمایل آمین. بهرحال چې کله الله رسول د خطبې نه فارغ شو نو صحابه ورته راجمع شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن منبر ته د ختلو په وخت کې موږ سره ناشنا الفاظ تاسو د خولې مبارک نه واورېدل. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې کله زه منبر ته وختلم دغه دوران کې جبرائیل علیه السلام راغی او چې کله ما په اولنۍ پوړۍ باندې قدم کېښوستو هغه بددعا وکړه، وی هلاک دي شي هغه سړی، هلاک دي شي هغه څوک چې په چا باندې د رمضان المبارک غونته کې بهترینا برکتونو نه د رحمتونو نه ډکه میاشت راشي او په دې کې د بخنه ونشي، وی دا دې هلاک شي. په ټولو فرشتو کې مقربه فرشته حضرت جبرائیل علیہ السلام خیری کړي، په تمامو انبیاو کې اوچت مقام والا پیغمبر جناب محمد رسول الله په دې خیرو باندې آمین ویلې. نو په دې حدیث کې زمونږ د استادو لپاره لوی عبرت او سبق پروت دی. که څوک ترې نه اوچتوي سبق، که څوک ترې عبرت اخلي. وایي چې کله ما په دویمې پوړۍ باندې قدم کېښوستو حضرت جبرائیل علیه السلام بددعا وکړه چې هلاک دي شي هغه څوک چې د چا وړاندې ستاسو ذکر وشي، ستاسو نوم مبارک واخیستلی شي او هغې په تاسو باندې درود شریفونه و دا دې هم هلاک شي. وی ما ویلې آمین. درېمه بددعا حضرت جبرائیل علیه السلام کړې ده چې کله ما په درېمې پوړۍ باندې د منبر قدم کېښوستو حضرت جبرائیل علیه السلام بددعا وکړه چې هلاک دي شي هر هغه څوک چې د چا مور او پلار ژوندي
یا په دې دوانو کې یو په دنیا کې ژوندۍ پاتې شوي او دا په دې مور او پلار باندې یا په دې مور یا په دې پلار باندې خپل ځان په الله باندې اون بخي او ځان جنت ته داخل نه کی دا دې هلاک شي یعنی مور او پلار راضي نه کی په خپل ژوند کې اته ناراضه لاړ شي نن زمون مور او پلار خفدي کنه دي موږ د خزي خیر خبره غلو د بچو خیر خبره غلو اغه مور الله اکبر اغه پوری بدی مور خوراک نه کولو ترسو به بچی خوراک نه وکړي اغه مور چې خپل د بدن وینه د پيو په شکل کې تعالی درکړه نن هغه مور ته موږ په کم انداز سره خبرې کوو په کورونو کې زنانه आवाज اوري اکثریت جنکی مور ته وای بکواس بکوا مور ته بچي وای مور باندې بسترګې رو باسي دا اوسنۍ جنکی دا اوسنۍ الکان دا د والدینو څومره نافرمانی کوي ز اکثریت ما دا ګیره دا پټکې دا علم قرآن او حدیث او مدرسه او جمعات او دا جهاد ای سم والله که خلاص کی مانا پلار خفی زمانہ مور خفی ولی چې پلار د جنت دروازه دا مور جنت ته نو چې دروازم خفد او جنتم خفد نو ته به داخليږي څنګه او الله پاک فرمای چې د پلار رضا د الله رضا ده او د پلار ناراضگی د الله ناراضگی ده نو چا نه پلار ناراضي پوي دي شمانه الله ناراض نو هغه مور چې خپل د بدن وینه د پيو په شکل کې تعالی درکړه هغه مور چې کله بتا د شپې متیازي کړي وي په هغه لونځه کې بدغه مور پری وتا سملاستا تبه اوچت کې په اوځه کې به سملولي زما دي بچی ته تکلیف نه تا به ټول شپه جړل خېټه کې به دردو بل بدن کې کمزې کې به دردو تر سهار پورې بدا مور تاسو روي خناستا و دی مور او پلار خپل ځان نه توجه ختم کړه لور ته او بچی ته توجه تا وکي دا ټوله توجه دی لور ته او دی بچی ته دی الګ ته او دی جنۍ ته داغي ارمانونه پوره کېدو ته داغي د خفګان نه د ځان بچ کېدو ته ټوله توجه ما دا بچي خفنش د مور او پلار وس به نه او کور کې به یو سیس پوښ شوی هغه به د بچی خوخ نه دا مور بم پریشان پلار بم پریشان چې زما د بچو کدو خوخ نه دی ټیپری خوخ نه دی دالی خوخ نه دی غوخه خوخه ده چرګ خوخته یا نو هغه په هر قیمتي هر زینی ولا را پیدا کی بچی می ناراضه کی خفکی ټول عمر د مور او پلار د دې بچو د ناراضګۍ نه ځان ساتي دا بچی سوار غټ شي او د مور او پلار خفکی بیا دینه بل بدبخت شته من څومره غدارانی من څومره بے وفای چې ټول عمر د مور او پلار زمون خدمت وکي نو الله د خپل مقام نه بعد مقام چې بیان کړي د مور او پلار بیان کړي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا د خپل عبادتونو نه بعد د خپل حق نه بعد د مور او پلار حق بیان کړي زکه خو جبرائیل بد دعا وکړه علیه الصلاۃ والسلام او محمد رسول الله په امین وي نو دا پلار سپینګیره شو ستا غونته کې بریتور او تا غونته کې طاقتور او خېټور بچی شتا او دا پلار په دې اخیری عمر باندې په دې کمزوري بدن باندې لګي کار لذي او کار کې او ډیپټي کوي دا زما استاد لپاره د شرم مقام نه دا پلار عبادت ته فارغ ول پکات بابا جانا تکور کې کېنا خپل 15 وخت منځ کو ما پسې دعاګانې زیم کنه ان شاء الله نو آغا غیرت ختم شو داسي د بے غیرتوب هوار الوتی دا هر سړی بے غیرت شوی اوس یو انسان عزم کی نیت کی د خپل خزي د بچو د پاره نیت کړي الله پاک ولا ور کوي نو که د مور او پلار د پاره دیم پکې نیت کو نو الله به ور نه کی خلق با یو طرف ته زی بل طرف ته پیرانو صاحبانو مليانو لا مجاهدین لا ما ته دعا او کما ته دعا او یو ته بلتا زاری منتونه بکی او د مور او پلار نه با دعا نه صحابي دی او د مرګ وخت دی او ساتنه نوزي اجي شه ساتنه نوزي الله دې د ځن قدن سخت په منګو تاسو اسانه کی
نو صحابي دی د الله پر رسول باندې ایمان راوړی، د الله د رسول په مبارک محفل او مجلس کې ناس، ذکر اسکار، تهجد گزارا، دیندارا، پرهیزګارا، خو چې کله د مرګ وخت راغی ساعت نه نوتل سا، صحابه په منډه منډه الله رسول ته ورغه، یا رسول الله فلانکی صحابي ځن قدن شروع دی ساعت نه نوځي. الله رسول په منډه راغی، معلومات کوي مور او پلار ژوندۍ دي، پلار وفات شوی دی، مور ژوندۍ ده، راولي مور ولا راوستا، هغې نه تپوس کوي ته د دې بچي نه راضي ناراضي؟ و یا رسول الله ناراض یم. صحیح ناراض یم. ورته وویل دا بچی معاف کا، دا بچی معاف کا. و یا رسول الله نه معاف کوم. ولی و یا رسول الله دا ډیر تقواداره، ډیر دینداره، ډیر پرهیزګاره، ډیر نیکو نیکو اعمال والا دی، خدا چې کله ما سره خبرې کوي، کله به ما سره خبرې کولی، داسې سختې سختې خبرې به کولی، داسې ترخې ترخې خبرې به کولی چې زما اړه به ټک چولو کنه. یا رسول من کو کنه مور او پلار ته څومره شدید او سخت الفاظ، چې څومره سخت الفاظ موږ په خوله راولو، د دینا لس چنده نرم د محبت الفاظ د ماشومتوب په وخت کې به دې پلار تا اخسته. او مونږ چې را بوتکی شو ځوانان شو اوس هغه سخت سخت الفاظ راولو چې د پلار زړه پې ټک اوچوي، د دې مور زړه ټک اوچوي. نو الله رسول ورته فرمایي که دا ته نه معاف کړې که نه، که دا صحابي نه چې هر څوک شي دله مرګ راغی سیده جهنم دی. الله اکبر. ولی مور ته نه خفه ده، مور ته نه ناراضه ده، دا معاف که نه. الله رسول صحابو ته وایي ورشي لرګي را جمع کړي چې ویې سوځه. وایي نه یا رسول الله بیا مور ده که نه. و یا رسول الله زما زوی که نه. ورته وایي زه ځکه دا خبره تا ته کوم چې دا معاف کا، که دا ته نه معاف کړې لکه څنګه دا د دنیا په اور کې دله زه سوځوم دا ته نشي برداشت کولی، همدقه شان د ده د بدن نه ساه وتل به وي او سیده جهنم ته تلل به وي. دا معاف کا، چې کله معاف کړه د هغه د بدن نه ساه ووته، انا لله و انا الیه راجعون. ډېرې سختې خبرې دي، ځکه حضرت جبرائیل علیه السلام بددعا وکړه او محمد رسول الله پې امین ویل. نو دې خبرې ته یو عظمت میلاو شو، یو طاقت میلاو شو، یو لویوالی میلاو شو، یو فضیلت میلاو شو، یو تاکید پې راوړو چې مور او پلار دا زما او ستا دپاره جنت هم دی جهنم هم دی. نو په دې مور او پلار باندې به خپله دنیا هم ښایسته کوو، آخرت به هم ښایسته کوو. چې یو زمیندار چې الله وله ډېر مال ورکړی، ډېر د دنیا ساز او سامان، چاته نه تپوس کولو چې دا تعالی دا دومره مال او دا دومره حساب کتاب، وای دا د مور او پلار د دعا برکت دی. وای هغه څنګه؟ وای زه چې به کله د کار نه ستړی ستومانه رالم نو د ښځې او د بچو کمرې نه به اول د مور او پلار کمرې ته به لاړم او پی به مې ځان سره راوړي، په مور او پلار به مې وسکل، د هغې نه بعد د پلار سر به مې زور کو، خپې به مې وله چاپي کړې، د مور سر به مې زور کو، خپې به مې ولې چاپي کړې. چې کله به ما دا چاپي کوله او زور به مې کولو نو دې کې به هغې اوده شو. چې کله به اوده شو نو د پلار او د مور دا خپې به مې داسې را یوځې کړي او دا خپل سر به مې پکې کېښوستو او دغه ځای کې چې زما کم مشکل به و، کم ارمان به و، کم پریشانی به وه، کم بیماری به وه، الله ته به مې بیان کړه چې سار کېدو الله به تمام مشکلات حل کړي. غټ نه غټ مشکل به الله حل کړو، الله به لوی نه لوی پریشانی ختمه کړو. مور او پلار. نو په دې میاشت کې وای د هغه سړي چې د هغې بخنه اونشي، مغفرت اونشي، وای هلاک دي شي، داسې انسان دی هلاک شي. نو زما محترمو د دنیا دا ژوند عارضي زندگی ده، عارضي ژوند دی، ختمېدو والا دی، فنا کېدو والا دی، چې انشاءالله موږ او تاسو د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری وکړو. تاسو وګورئ که نه دا اوس هم په سوشل میډیا باندې یو نوجوان د هغې یو ویډیو گردش کوي چې هغه د دنیا په یو جنۍ باندې عاشق دی او هغه مینه ورته میلاوه نه شوه، نو هغه څه کوي؟ خودکشي کوي. تاسو به کتلی، ټولې دنیا به کتلی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. الله رب العزت د دې خلکو زندګیانې تنګې کړي دي. نو زما محترمو هغه خوږ ځان ویشتل نو په ایمان وای د ډیرو خیرونو نه ځان محرومه کول دي که نه دي؟ وی قلم قدم قسم دا به ډیر په احتیاط سره اوچته، ډیر احتیاط سره. دا زندگی بار بار نه ملاویږي حاجي صاحب،
सांस है चांस है, सांस ختم चांस ختم. نن موقع الله را کړی دا چې په دې زندګۍ کې چا څومره څه وکړه، نیکی وکړي بدی وکړي، الله یې خفه کو، الله یې راضي کړو، آس مرګ نه بعد به نتیجه راوځي. چا وګټله چا وبېله. هارون رشید باچا خو به تاسو ټول پیژنئ. زما محترم یو دینداره تقواداره پرهیزګاره انسان تیر شوی، باچا تیر شوی. او د دې کور والا زبیده دام ډیره دینداره تقواداره قرآن خوانه. زما محترمو یو د سرو زرو کونټۍ بالول رحمت الله علیه ته ورکړه همسا، ورته وایي چې په دنیا کې قمقل بېوقوفه نادانه انسان تا ته په نظر راغی، دا کونټۍ ورله ورکړه د سرو زرو. زمونږ د دې حاجي صاحبانو غونته کې نه وه چې د یو ونې نه یې راکټ کړي او صرف سر یې ورله راکوږ کړی. د باچا کونټۍ وه د سرو زرو، دی یې ورله ورکړه چې کم نادانه او بېوقوفه او قمقل انسان تا ته په نظر راغی، هغې له دا ورکړه. په هر حال زندگی تېرېدله. دا بالول رحمت الله علیه په یو چوک او بازار کې ولاړ دی او په کریکو کریکو جاړي. یو سړی ورته وایي دا الله بنده، دا بازار چوک دکانداری خرید او فروغ دلته خلک خاندي خوشحالیږي ګپ شپ او ته جاړي، دا د جړا ځای دی. وایي نه کنه زه په یو خبره جاړم. وایي په څه جاړي؟ وایي الله جل جلاله اما نواله فرمایي زما دا بندگان ما طرف ته راوله، ما سره صلح وکړه. زه دې خلکو ته چغې وایم چې الله سره صلح وکړي، خو دا الله سره څوک صلح ته تیار نه دي، الله سره څوک جوړې ته تیار نه دي. الله نن تیار. تاسو نه تپوس کوم الله صلح کوي که نه کوي؟ الله موږ خپل محبوب بنده جوړول غواړي که نه غواړي؟ ته په ایمان وایه تا څومره ظلمونه کړي، څومره ګناهونه، څومره نافرمانۍ، که اوس موږ الله طرف ته متوجه شو یا الله موږ معاف کړه، نو تاسو نه تپوس کوم په ایمان وایه الله به معاف کړي که معاف نه کړي. یو مور ده په خپل بچی باندې څومره رحم کوي که نه، څومره رحم کوي. نو بیا الله د خپل بنده سره داسې او یا میندې راجمع کړي، او یا میندې د دې نه زیاته مینه الله خپل بنده سره کوي. دا حجاج بن یوسف نو، حجاج بن یوسف دې ته مور وایي که نه، و بچیا تا خو ډېر ظلمونه کړي، ډېر د صحابو وینې دي توی کړي، ډېر مسلمانان دي وجلي که نه، دا ډېر کلاړي وو. وایي تا سره به الله څه کوي؟ نو دا خپلې مور ته څه وایي؟ وایي مورې دا فیصله زه په تا پرېږدم، دا فیصله زه په تا پرېږدم، دا اختیار زه تاله در کوم. ظلمونه مې کړي دي، صحابه مې شهیدان کړي دي، مسلمانانو وینې مې توی کړي دي، دا اختیار زه تاله در کوم، ته زما مورې ته به ما سره څه کوې؟ وایي بچې به زه به تاسو څه وکړم، معاف به دې کړم، زوی مې. نو وایي الله خپل بنده سره څومره مینه کوي. الله اکبر. وایي ته خو یو مورې، الله دا او یو میندو نه خپل بنده سره زیاته مینه کوي. وایي ما به الله وایي دومره کلاړیان پوهېدلم چې الله دا او یو میندو نه خپل بنده سره څومره غټ غټ بدماشان ظالمان. دا فرعون چې هلاکېدو نو موسی علیه السلام ته ډېرې چغې ووالې. الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایي اے موسی علیه السلام کلیم الله څومره چغې درته ووالې، معمولی شان رحه دې پرې رانغې، کدی ما ته معمولی شان आवाज کړی وي چې اے الله ما معاف که، ما به معاف کړی. څومره کریم الله دی، څومره رحیم الله دی، څومره قدردان الله دی، بیا هم هغه الله طرف ته موږ ناراض. ما څه خبره کوله؟ بالول رحمت الله علیه ته دغه امسا ورکړې ده. نو دا ورته وایي چې دغه خلک الله سره صلح ته تیار نه دي، د دنیا په زیب او زینت او خرید او فروخت کې اخته دي، د دنیا په ګټو کې اخته دي. الله وایي دا مال راوله ما سره صلح وکړه. نو صلح په ژوند کې کېږي که د ژوند نه بعد کېږي؟ د مرګ چې کله موږ له مرګ راغی بیا صلح کېږي، په ژوند کې کېږي. چې کومه پورې ژوند دی ما سره سانس دی په بدن کې، هغه پورې ما سره موقع ده، او چې یو پیره ساه ووتله بیا موقع شته؟ بیا موقع نشته. دا بیا وایي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح انا موقنون. یا الله ما واورېدل او مې کتل، یا الله دا هر څه حق سچ دي، فرجعنا نعمل، ما واپس دنیا ته ولېږه، زه به نیک اعمال کوم یا الله، زه به بیا نه کوم، زه به بیا تا نه خفه کوم، زه به ګناه نه ځان. نو بیا واپس راتلی شو. اوس ولې د سړي ځامن نه جوړېږو؟ اوس ولې چې کم دی توبه نه وباسو؟ اوس ولې دا ګناهونه نه پرېږدو؟ نو دغه بزرګ دغه بالول رحمت الله علیه بیا په قبرستان په ادیره کې ولاړ دی، په سلګو جاړي. نو بیا ترې نه چا تپوس وکړو حضرت ولې جاړو؟ زما مغه معامله ده.
مغه معامله ده. دا ټول مړي د الله سره صلح ته تیار دي، نن الله تیار نه دي. دا ټول مړي د الله سره صلح ته تیار دي، خبره ناسې ده کنه. دا ټول مړي تیار دي خو نن الله تیار نه دي. نو بهلول رحمت الله علیه ته ورس پته ولګیدا چې هارون رشید باچا سخت بیمار دی، سخت بیمار دی او د مرګ حالاتو کې پروت. لاړو تپوس ته لاړو چې کله معلومات کوي زما عزتمندو خبرې اترې ور سره کوي. هارون رشید باچا سترګې د اوښ کو نه ډکې دي، ورته وایي بهلوله داسې بیماری راته لګېدلې ده، مشکله ده که د کټ نه پاسم بیا، مشکله ده که دوباره ما ته ژوند میلاو شي، دوباره ما ته صحت میلاو شي، ما ته داسې محسوسېږم په دې بیمارۍ کې به زه د دنیا نه رخصت کېږم. نو بهلول رحمت الله علیه ورته وایي څنګه چل دی ته چې به یو علاقې ته تلې، یو علاقې ته به تلې، ځان نه به د مخکې کسانو ولېږه، هغې به درته لاره علاقه کلی بازار هر څه به درته صفا کړه، هلته به درته ټول سهولیات مهیا کړه، چومپړه به درله جوړه کړه، د اوبو دغه شان د اور دا ټول حساب کتاب هر څه به درته برابر کړه. نو څنګه چلې ته د آخرت په سفر روانې، مخکې دې څه لیږلي که نه؟ وایي بهلوله هېڅ څه مې نه دي لیږلي، هېڅ تیاری مې نه دی. ابو زرګانو ډېر اعمال به کړي خو بیا به مې ویلې ما هېڅ هم نه دي کړي، ډېر د غرونو برابر اعمال به کړي او به ویلې ما به. نو هغه بهلول رحمت الله علیه هغه امسا راواخسته او هارون رشید باچا ته ورکړه، وایي تا نه بل بېوقوفه انسان ما په دنیا کې نه دی کتلی چې ته په دومره لوی سفر باندې یو نه یو ورځ د دې سره ستا مخامخ کېدل دي. هر سړی وایي چې ماله به مرګ راځي، هر سړی وایي یو ورځ به د دې کور نه زما جنازه ویستلی کېږي ادرې طرف ته. دا زما د عالم برزخ یو دا دوه دروازو ته ویلی شي، یو د دنیا دروازه، یو د آخرت دروازه ده. بس چې قبر کې کېښوسته تا باندې د آخرت زندگی شروع شوه. نو هغه بیا طویل سفر دی، بیا به دې پته لګي. هلته ځای په ځای چیک پوسټونه دي، ستا هغه پټ پټ ګناهونه، ستا هغه سود، هغه حرام، هغه د مور و پلار نافرمانی، هغه غلط سرچ، هغه غلط کتل، غلط اوریدل، دا هر څه اجي صاحب د الله او د الله بنده تنې تنها د الله خپل بنده سره به ملاقات کېږي. تنې تنها یو طرف ته به د الله ذات وي، بل طرف ته به د الله بنده وي. بنده وایه که نه دا ګناه دې کړی که نه، دا عمل دې کړی که نه، دا دې کړي که نه، وبکې انکار، بیا به وکې انکار. زما محترمو د دنیا دا مختصره زندگی الله را کړې چې په دې کې موږ او تاسو د خپل رب سره صلح وکړو. کوو به انشاءالله، کوو به انشاءالله، خپل رب به راضي کوو انشاءالله. دا د رمضان المبارک ښکلې میاشت الله رب العزت دې زموږ او ستاسو نصیب کړي، ځکه د ژوند هېڅ پته نه لګي سبا څه کېدو والا دي، بله ورځ څه کېدو والا دي. د چا په قسمت کې به دغه مبارکه روژه وي، د چا به نه وي. زما محترمو داسې اچانک مرګونه دي، اچانک دا خلک بیا هم نه ویښي، دا خلک بیا هم نه پوهېږي، دا خلک بیا هم الله طرف ته نه راځي. دا مخکې ورځو کې زما چاچی وفات شوله، ځوان بچی دغه شان چې کم دی ټول هر څه ترې نه همداسې پاتې شو. هغې نه وړاندې چې کم دی ماما مې د خپلو بچو سره خپلې ښځې سره خبرې اترې کوي، एकदम پالج پې اټیک وکړو، دا نیم سیډې وله ووالو. نو هغه پالج نه بیا ټیک نه شو، هغه هم وفات شو. نو پته نه لګي په دنیا کې څومره ستاسو رشته داران مقتدیانو کې، یارانو دوستانو کې څومره خلک مري، مري که نه مري، مري که نه مري. دا ځای زما عزتمندو نه متاثره کېږي، موږ بیا هم نه پوهېږو. زه خو ډېر سخت یېرېږم یار چې هسې سړی لږ سوچ کې لاړ شي چې زما له مرګ راغی، دا مړی خبرېږي که نه، الله زه وفات شوی. دا یو تم آواز کوي، پلار تم آواز کوي، چاته پته نه لګي. دته ټول منظر ښکاري چې دا لمبۍ د دا بدن چې کم دی، اصل شیخ روح دی که نه، نو دا خلک ولا دا بدن چې کم دی دا لاش دا ولا وینځي را وینځي لمبۍ او که نه سرویس کوي. نو زما عزتمندو به دا ټول منظر ګوري، اوف دا څه روان دي، دا څه کېږي. نو یار زه هم دا نورې زندګۍ سره به ګورو، خو چې د دې قبر د اولنۍ شپه به لا څنګه وي، د دې قبر د اولنۍ شپه به لا څنګه وي. نن په دنیا کې د ځمکې د پاسه سبا به د ځمکې د لاندې بله ورځ به خاوري. منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. داسې عجیبه غونته کې د دوکې دنیا ده بالکل. بس موږ یو مړی یو سو خښې کو واپس را رواني، اډوله دا خبر ذهن کې نه راځي چې یار
دا خو ما راوړو یو ورځ به ما هم راوړي. نو چې کله دا ذهن متاثره شي دا زړه متاثره شي نو دا د آخرت دپاره تیاری کولو کې ولګي. د آخرت دپاره تیاری څه شی دی؟ د قرآن تلاوت، ګناه نه ځان بچ کول، خپل سترګې صحیح استعمالول، غوږونه صحیح استعمالول، سوچ صحیح کول، لاسونه خپې د دې تلل نیول صحیح کول. نو ډېر خلک وایي روژه راله خولې ته به یې تالا چولي، نه خوراک کوي نه څښاک کوي، خو په دې سترګو باندې به بیا هم هغه څیزونه ګوري چې توبې به وباسي. دا روژه ده. په دې غوږونو باندې به هغه نام پړتې اوري چې توبې به وباسي. دا روژه ده؟ نه جي نه. ځان هسې مه تکلیف کې کوه چې خولې ته دې تاله والې ده، نور هره ګوته کې دروغ وې، غیبت کې، د مسلمان سپکاوې، فضول خبرې کنځلې، غلط اوریدل، غلط ویل، دا کې مه نیسه روژه داسې. دې روژې نیولو ته هېڅ ضرورت نشته. وایي بعضې روژه نیونکي داسې دي چې هغې ته د لوږې او د تندې نه بغیر هېڅ میلاو نشي. بعضې شپه روړونکي داسې دي چې هغې ته د شوګیرۍ نه بغیر هېڅ میلاو نشي. راځه لږ دا ټایم پاسې به وکړو، موبایل کې به لږه لډو ولګو، 4 کسان به پکې کښېني، کله یو چوک کې، کله یو بیټک او بازار او اجره کې. کتلې هم دي که نه هم دي کتلې؟ رسول الله مبارک وا صلی الله علیه وسلم تسبیح هر څه به یو سیټ تکړو. روژې سره سره ما تاسو ته ویلې روژهدار سړی اودی د ده دا خوب هم په عبادت کې شمارولی شي، دا سالی د ده دا سام په تسبیح کې حسابولی شي که نه. نو که نور څه نشي کولی، روژه دې نیولې 5 وخته لمونځ کوه، ورسره د قرآن تلاوت. د قرآن تلاوت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د قرآن د برکته یو کم سلزل د الله جل جلاله دیدار په خوب کې کړی دی. مونږ په خوب کې سګو او چې کله اخري ځل د الله دیدار کېدو نو الله نه تپوس کوي چې یا الله یو بنده چې تا ته در نږدې کېږي او تی خپل محبوب بنده جوړې په کوم عمل؟ الله پاک ورته فرمایي د قرآن مجید په تلاوت باندې. په څه باندې؟ قرآن پیژنئ، قرآن باندې پوهیږئ، قرآن لم کله وخت ورکړی کلم راخستی، ځان له دې سینې سره د لګولو کتاب نه دی، ځان له د ښکلولو کتاب نه دی، ځان له دې ته د کتلو بعضې کار له بځي دلته به راشي قرآن به راوایي واپس به کېږي، نه دا ته ځان له دوکه ورکوي سي. نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د الله نه تپوس کوي چې یا الله یو سړی پې پوهېږي هغه عمل تا ته خوښ دی چې په داسې پوهې سره ستا د کلام تلاوت کوي او که نه ناپوهې سره. الله پاک ورته فرمایي که پې پوهېږي او که پې نه پوهېږي او زما د قرآن تلاوت کوي زه ځان ته رانږدې کوم. که پې پوهېږي او که نه پوهېږي قرآن تلاوت به شروع کوو انشاءالله، شروع کوو به انشاءالله. زما عزتمندو په دې روژه کې به انشاءالله العزیز د غفلت نه کار نه ټیک ده که ما تاسو ته ویلي رونو یو ورځ به موږ او تاسو د خاورو لاندې پراته یي. په دې دنیا کې به نور دنیا به آبادی، نور خلق به آبادی. دا دنیا په چا مرانه شوی نه ده، په ما او تا به نه ورالي. دا ښځه دا بچي دا هر څه پاتې دي. سوال کوم، زاری کوم، منت کوم، یو درخواست کوم لږ د دې غفلت د خوب نه رابیدار شي. کورونه کې زنانه په نیکو اعمالو باندې راولئ، نیکو اعمالو کې، منځونو کې، روجو کې زما عزتمندو په حیا او پرده کې کمې کوتاهۍ کوي په هغې باندې غوسه شه. د کور په کارونو باندې څومره غوسه کېږو، څومره زنانه وهو ټکو رټو یو څه که نه د دین په کارونو باندې. د دې سر نه د الوپټه څنګه ښکته شوې؟ الوپټه سمه که آینده دپاره د سر نه د الوپټه کوزه مې وکتله که نه بیا به دې خیر نه وي. دا خلک د مونځ وخت شوی تاسو مونځ کړ انګیندو نه تپوس وکړه اسی کور کې اوړي راوړ د کور سربراهي مشري تا نه به تپوس کی. دا سیستم را مضبوط کا. الله پاک فرمایي دنیا بم در لخیسته کم، آخرت بم در لخیسته کم. بند کارونه به روان کم، روان کارونه به در ترقی ته ورسوم. چې کله ستا نظر په نیکو اعمالو باندې سفیان ثوری رحمت الله علیه، سفیان ثوری رحمت الله علیه نه چا تپوسو کو دا خلک د مرګ نه ولې یریږي؟ دا مرګ نه خلک ولې یریږي؟ وای دا ځکه یریږي چې دې مخکې څه لیږلي نه دي، آباد نه دی، چې کم دی کندر طرف ته روان دي، کندراتو طرف ته روان دي. دا قبر زما عزتمندو شړه شړګا ده کنه، کندرات دي کنه، تا په خپل ژوند کې هغه ته څه لیږلي نه دي. نو خفه کېږي که نه به خفه کېږي؟
او چې چا مخکې سلیګلی مرګ د پاره تیارې کوي داسې بزرګان چې اسرائیل علیه السلام حاضری کوي نو هغه ورته وایي زه خو ستا په انتظار کې ناست چې دا به کله راځي. اوس ما او تعالی مرګ راځي یریو که نه یریو ښځه به پاتې شي بچي به پاتې شي کور به څه کېږي پیسې به څه کېږي که نه او زما دا ښځه به ما د مرګ نه بعد که نه بس سړی هسې کله کښېني تاله مرګ راغی ډېره خوښه ښځه دی دا تاله مرګ راغی ستا دا ښځه یو منټ بیا انتظار نه کوي چې بل سړی ورته میلاو شو. دا د دنیا ژوند دی. الله قدردان الله دی مهربان الله دی. د هغه الله سره صلح وکړه د هغه الله سره خپل تعلق جوړ کا د هغه صلح د پاره تعلق د پاره الله د دنیا د زندگی مو تعالی را کړی نورونو ان شاء الله صلح وکړو ان شاء الله په دې روزو کې با ټولي روزي بنیسو ان شاء الله روزي بنیسو ان شاء الله څوک به ټولي روزي نه نیسي ان شاء الله ویخ نه ویخه روزي بنیسو ان شاء الله نیسو با د چا د رضا د پاره بنیسو د الله د رضا د ما تاسو ویلي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث میں درته بیان کو چې رسول الله مبارک ارشاد دے چا چې د رمضان مبارک یو روزه وخوړله قصدن بغیر د شرعي عذر نه د غیر رمضان ټول عمر روزي دي نسی د دې روزي بدلا د شي ادا کو. نورونو درخواست کو پانی ما جوړوي زما خو ګردو کې کہانی دي او دلته اوبه دي او زه چې اوبه ونس کم دا هغه الله ستا هر څه ګوري. صحت ورکولو والا ذات څوک دی؟ الله. په دین باندې مړ شي مړ نه وي په دې خبره ورسېدې. دا سیګرټ هم ستا دپاره ښه نه دي که نه ولې څکې دا نسوار هم ستا دپاره ښه شی نه دی ولې اچې دا موبایل استعمالول هم ستا دپاره ښه شی نه دی ولې کې دا لډو او دغه شان ډېرې خبرې زما او ستا دپاره ښه نه دي هغه کو زما او ستا د صحت د بربادۍ دپاره غټه یو ذریعه جوړېږي هغه کو خو دا رمضان مبارک روژه نیول چې په دې سره انسان تقواداري پرهیزګارۍ طرف ته ځي دیندارۍ طرف ته ځي ګناهونه معاف کېږي بدن طاقت کې کېږي نو هغې کې اوس د نظر دوکه ده موږ ویو چې موږ د مال نه زکات راواخستو زکات هم ورکو نو نظر سوی ظاهر سوی چې مال کم شو نو تاسو نه تپوس کوم مال کم شو کمیږي دې سره کمیږي دې سره مال زیاتېږي او عقل سوی چې کم شو دا مال زیاتېږي روژه چې چا ونیوله روژه نو په دې روژې سره بدن قوت کېږي طاقت کېږي نو ذهن سوی سرچ سوی سینس سوی خوراک مه کوه سکاک مه کوه سهار نه تر ماښامه پورې وچه خوله ګرځه دې سره سړی طاقت کېږي. زما عزتمندو د صحابو بچو به هم روژې نیولې په دې خبره ورسې که په ماشومانو به هم روژې نیولې په دې روژو سره به خپل ماشومان به هم بلد کوو انشاءالله بلد کو به که نه چې یو ورځ به په دې ماشومانو داسې راځي چې په دې باندې به دا د الله حکم فرض کېږي که د ماشومتوب نه دا خپل بچی تا رډي کړی و یو سړی و هغه به میخه زما عزتمندو بره چت ته به یې خېجوله میخه نو چا ورته ویل چې هلکه ته د غټه اشفاق صاحب ته پته لګي میخه څومره درنۍ نو هلکه ته دا میخه څنګه بره خېجې نو هغه ورته ویلي چې دا ما وړه کټۍ راوستې وه وړه کټۍ وه نو هغه به ما هره پیره خوراک دپاره بره چت ته خېجوله نو هغې کې دا غټېده ما تا ډوله پته نه ده لګېدلې چې دې نه غټه میخه جوړه شوې زه ورته همغه د کټۍ په نظر ګورم اوچتوم یې بره چت ته خېجوم عادت شوی ورسره نو همدقه شان روجې اسانې دي خو چې څوک ورته نیت وکړي او د چا په دې ځای کې د الله عشق پروتي د چا عشق پروتي د الله عشق محبت پروتي د الله عشق با تا زما عزتمندو موس طرف ته سار تهجد طرف ته پښمني ته بعضې وایي پښمنۍ والله ډېر سخت کار دی او دغه ټایم کې خر ته بوتاو کې نه خوري او دې پښمني کې برکت دی زما محترمو پښمنۍ به کوو انشاءالله بیا پښمني ته راپاسې دی نو هسې هم خلک خوله وینځي که نه وینځي مخ هم ورسره وینځه لږ دا لاسونه هم ورسره وینځه سر مس هم ورسره وکړه خپې هم ورسره وینځه او دس به دې وشي یو دوه رکعته تهجد لمونځ هم وکړه نو چې انشاءالله په دې را روان رمضان کې موږ او تاسو نه چرته هم تهجد لمونځ قضا نه شي انشاءالله ډېرې هغه چې کوم دی پښمنۍ وکړي مونځ ته خو لا ټایم ډېر دی یو پنجه به ډډه شم نو پنجه ډډه شي نو زما عزتمندو سهار مونځ دې نه تللی شوي دي که نه دي شوي بله خبره دا کوم نه به په اذان باندې روژه نیسئ او نه به په اذان باندې روژه ماتوئ دا بالکل غلطه خبره ده دا نقشې میلاویږي نقشې ته په دې نقشه باندې هر سړی به ځان له دا یو نقشه والي کور کې خامخا الحمدلله یو تعلیم یافته جنۍ وي یا یو هلک وي یا یو سړی کور کې وي چې په دې نقشه باندې پوهېږي د الله د رضا دپاره ځانونه مه خرابوئ روژې م نیولې دي او درته پته نشته دی چې دا روژې قبول م دي که نه دي یا به دې اذان سره به دا روژه بنده کړي
پښمنه به بند کی نو اذان اخو د ټیم نه خبره اوریدلی دا غروجه ماته کړي اروجه د ماته په دې ټولو خبرو خپويږي خو کلاړې نه سم ځانونه غلي کړي دي دا به ان شاء الله دا نقشې به کورونو تراوړي کورونو کې کېدی په دې نقشه باندې به زما عزتمند روزه نیسي او په دې نقشه باندې به روزه ماته کوي ټیک ده کنه ان شاء الله اذان ته انتظار مکوئ څوک به اذان په وخت کې څوک به لیټ کوي دا سیده کنه ده دی وجنه زمونږ د مسلمانانو اکثر روزي خرابيږي الله دې په دې ټولو خبرو د ډیر عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.